په نهمه ذوالحجه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده چې روزه به نیوله. د مسلم شریف روایت ده، نبی علیہ السلام او فرمایل صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبل والسنه التي بعد. څوک چې په نهمه ذوالحجه باندې روزه ونیسي، زه د الله نه امید لرم چې په دې روزې سره به د الله رب العزت یو د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي، یو د را روان کال ګناهونه معاف کړي. په یو روزې سره د 2 کالو د ګناهونو د معاف کېدلو وعده شوې. یو روزه ده، دومره مشقت شته نه پکې، الحمدلله سهولیات شته، هر قسم سهولیات شته. نو دا روزه پرې نه دود، دا موقع ده، ممکنه ده چې بیا دا ورځ زموږ استاسو په زندګۍ کې را نشي، ممکنه ده چې بل کال نصیب نشي او الله جل شانو د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. د را روان کال یو ګناه تا نه ده کړې، را روان کال کې به د چرته کېږي، الله د اوس نه د معاف اعلان وکړي. لکه جنگ بدر کې چې کم صحابه شریک شو، د جنگ نه پس الله رب العزت اعلان وکړو چې دا بدری صحابه دي چې سم کوي دي ته معاف دي، دي نه وو داسې ګناه کېږي نه کو بالفرض څه خطا تې وشي، الله د معاف اعلان کړی دی. د مستقبل د ګناهونو د معاف اعلان الله اختیارمند کولی شي، بادشاہ دی، وراء الورا ذات دی، اته هر قسمه اختیارات حاصل دي. یو ګناه زمونږ نه صادره شوی نه ده، الله یې معاف کوي، اختیارمند دی. او دې کې زموږ ستا خیر دی. الله د خپل مغفرت او د فضل لپاره مو ته لپاره بهانې لټوي چې دا روزه ونیسه، را روان کال ګناهونه دې معاف کړو. نو چې کم انسان وس طاقت لري، صحت شته، نو دا روزه دې ونیسي. کور کې ووایو چې دا روزه خپل اجتماعي شکل سره ونیسو. صحیح احادیثو کې تذکره راغلی ده، د مسلم شریف روایت دی. اوس مسله دا ده چې زمونږه د عرفه ورځ کومه یوه ده، سعودي کې خو سبا عرفه ده، او زمونږ علما